بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. نو د ایمان شرعي تعریفونه هغه موږ شروع کړو چې موږ ویل چې د ایمان شرعي تعریفونه هغه 15 قسمه باندې دي. ناولنه تعریف هغه د چا باندې باندې د بعض علماء اهل سنت والجماعت علامه شمس الائمه او فخر الاسلام هغه سوچ ایمان د څه نوم دی د تصدیق قلبي او د اقرار باللسان. دویم مذهب چې نن هغه جمهور محققینو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ هغه سره څه مسلک دی چې هغه چې ایمان صرف د تصدیق قلبي نوم دی او اقرار باللسان صرف د دنیا د احکاماتو جاری کولو لپاره دا شرط ده. او بلې خبره باندې پنځه دلایل چې یو وقلبه مطمئن بالایمان الا من اکره دغه وقلبه مطمئن بالایمان او اولئک كتب في قلوبهم الايمان او بل ولما يدخل الايمان. ندی درې آیتونه دا معلومیږي چې د ایمان هغه محل زړه دی تصدیق قلبي دی ځکه الله پاک د دوی ته ویلي چې د ایمان زړه ته داخل شونه کنه اقرار باللسان خو هغه کوو. او دوا حدیثونه چې اللهم ثبت قلبي على دينك الله د مظلم مضبوط کې بدین باندې او د دین مراد دین اسلام دی. او یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت اسامه ته فرمایل چې الله شقق د قلب وزله ول سرکړه ول نه دي دا معلومه شو چې د ایمان محل جنن د زړه ده او تعلق د تصدیق قلبي سره ده. دریم مذهب هغه د کرامیو ده او کرامیه وای چې د ایمان صرف د اقرار باللسان نوم ده او تصدیق مخصوص ته به ضرورت نشته ده. ولی ځکه چې دوی چې صحابه کرامو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم با آی کس باندې کم کس چې لکه په جواب باندې به اقرار کوو نو باغ باندې به د مسلمانۍ اقرار کوو دا وی بګینه وی چې د رسول الله کلمه ویل او کنه ویل لکه څنګه چې اسامه رضی الله تعالی عنہ اصحابي له کو نو او په جواب باندې کلمه ویلا فضل باندې کلمه ویلی وکنه ویل اسلام دغه وینا کو او پیغمبر علیه الصلاه والسلام صرف وی چې پس جواب باندې کلمه ویل هم د مسلمان دی. ایمان صرف د اقرار باللسان هم دی. دوه دلیلونه دي لپاره یو چې پیغمبر اسلام په زمانه کې صحابه کرام په زمانه کې دا صرف چې وچا په جواب باندې کلمه وینو بغیر د دین چیرته د پس کې کلمه شته کنيشته او به د ایمان نوم لګاو نو دین دا معلومه شو چې ایمان صرف د اقرار باللسان هم دی. او دویم دا دی چې اهل لغت ایمان لغوي معنی تصدیق ده او اهل لغت نن دا تصدیق باللسان د دینه مراد اخلي یعنی کوم چې په اقرار باللسان ده ځکه چې هغه مخکې دا خبره شوې ده چې ایمان لغوي او په ایمان شرعي ایمان لغوي او ایمان شرعي په دوی جهاد باندې یو شری بدوانو کې تصدیق ده او ایمان لغوي چې نه بدی کې دا مطلق ده او ایمان شرعي چې نه دا مقید دی چې پرې کې ما جاء به نبی صلی الله علیه وسلم دا اقرار کول. نو ایمان شرعي هم د اقرار باللسان هم دی لیکن ایمان لغوي کې دا مطلق دی او په ایمان شرعي کې دا مقید دی. پرې خبره باندې پوه شئ نو دی وایي چې د دوه دلیلونه دا معلومیږي چې ایمان د اقرار باللسان هم دی. پوه شئ به معنی ها ایمان د اقرار باللسان دی. د دې خبره باندې د یو اعتراض نه دو جواب دي ریبل اعتراض اور درې جواب ورکړي. یو جواب د خدا په دې دا عمل دا دویم اعتراض چې کم کړه لري دا په کتاب کې پاول له منګه دویم اول ذکر کوو او دویم ذکر کوو په کتاب کې اول دا ده چې لکه دا هغه وي چې دا اهلی عرف او اهل لغت والا ایمان د اقرار باللسان نوم چنده کې خوده نو دا خبره صحیح نه ده ځکه چې هغه دا صدقت تلفظ کوي نو صدقت نه مراد هغه چې نن د زړه تصدیق مراد اخلي کله جبي تصدیق دې مراد اغستره یا د از محمل و نو بیا با هغه د دې لپاره دا وځ کړه بنه بلکې د صدقت نه مراد هغه اقرار باللسان چې نن دا مراد نه اخلي بلکې هغه د زړه اقرار مراد اخلي او د ایمان د لپاره د زړه اقرار ضروری دی. ذکر پیغمبر علی السلام په زمانه کې چې کوم کسانو په خپل باندې ایمان نه وړو اقرار باللسان به وو خو هغه به تصدیق بالقلب نه ناغونه الله پاک ایمان منفي کړه لري. لکه الله پاک فرمای ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نو مفسرین
او ومن الناس بعض خلقنا غري چې هغه وایي چې آمنا بالله وباليوم الاخر لسانا چې موږ د الله او د الله پر رسول سره ایمان نه وړه په ورځ اخر باندې ایمان نه وړه وما هم بمؤمنين قلبا پس سره ایمان اورون کې نه دي نه هغه هغه ته منافقین ویل شوی دي دې خبره باندې پوه شئ او دویم چې کله بنو اسد والا دغه آیت دا وما هم بمؤمنين دا نازل شوی د عبد الله ابن ابي ابن سلول منافقین مبارکه چې په ځل باندې خدایغو تصدیق نو موجوده په خپل باندې اقرار وو نه دونه چې الله پاک دا ایمان منفي کړل او دا دلیل لري خبرې ده چې تصدیق بالقلب نو حاله چې تصدیق باللسان یعنی اقرار باللسان موجود هو ادویم آیات هغه قالت الاعراب آمنا د بنو اسد قبيله وا او هغه د صدقاتو د پاره چې موږ د صدقاتو کې بنو اسلم قبيله بنو اسد چې صدقو مال لاغله و دوی چې موږ د بری کې حصہ ملو شي برخه ملو شي نو دوی خپل ایمان ظاهر کو او دوی قالت الاعراب آمنا ریبان چانو چې موږ ایمان نه وړل نو الله پاک پیغمبر سلام ته فرمایل چې قل تورته لم تؤمنوا تاسو ایمان نه راوړل ولكن قولوا لكن تاسو وایي چې موږ اسلام راوړل دي ولما يدخل الايمان في قلوبكم ایمان د رسول ته داخل شوی نه نو دا ایمان الله پاک دونه نه ایمان دا منفي چوکړه دا ځکه چې د زړه داخل شوی نه دینم دا معلومه شو چې ایمان دا یوازې د اقرار باللسان نوم نه بلکې د تصدیق قلبي نوم دی او دویم چې هغه دا خبره کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د صحابه کرام په زمانه کې هغه بس په اقرار باللسان باندې اکتفا کوله نو موږ ورته وایو چې هغه په اقرار باللسان باندې صرف د ظاهري اسلام حکم چنده لګي د ظاهري اسلام حکم په صرف په دې باندې په دنیا کې لګي چې صرف په دنیا کې له جان محفوظ شي چې په دنیا کې جان محفوظ شي نور کوي سره صرف په خله باندې کلمه وای نو فيما بينه وبين الله تعالی ته مؤمن نه وسب مال به محفوظ شي او درجات به محفوظ شي لکه څنګه چې منافقینو په اقرار باللسان به کوو یعنی صرف په خله باندې به اقرار کوو تصدیق بالقلب نه کوو نو په دې باندې وسب دغه جان بچ کړو هغه مسلمانانو قتلول نو او د مسلمانانو جماعتونو د بدلل وایي منځونه کول نور شاعر نو دا صرف دلیل لپاره دی چې صرف درجات بچ خوښوي او دویم دا لکه نبی علی السلام او صحابه کرام چې څنګه کسانو مؤمن با کلمه وینکو باندې د ایمان اقرار کړ د مؤمن اقرار کړل چې دا مؤمنان دي حکم به لګول لري نو دغه شان دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فیصله کړی دا فای کسانو باندې هم کم کسان چې په جو باندې اقرار کوي هغه ته منافقین ویلي دي هغه ته مؤمنان نه دي ویلي دې خبره باندې پوښوي نو که سی په جو باندې ایمان مراد به هغه ته بیا هغه ته منافقان به ورته نه وي بلکې مؤمنان به ورته ویل پوښوي او دریم نمبر اجماع مناقضه ده په دې خبره باندې چې ایمان دا د تصدیق قلبي نوم دی دا د اقرار باللسان نوم نه دی لکه یو سړی چاړه لري یا بل څه خبره ده د خبرې نشي کولای نو دغه تصدیق قلبي شته او اقرار باللسان نشته حال چې د مسلمان حسابيږي مسلمان ولې حسابيږي اقرار باللسان ضروری وي نو دغه اقرار باللسان نه لشي لکه دا بری خبره باندې پوښوي نو دا خبره ظاهره شوله چې لکه ایمان د اقرار باللسان نوم نه دی بلکې د سنوم دی د تصدیق قلبي نوم دی او د کرامیو دا کوم مذهب چې دا صحیح ورونه پرونو ما عبارت نو ویل شو کنه دا پرونی نه وکړي ها وذهب جمهور المحققين يولدوا او تري جمهور محققين جمهور محققين سره لاندې لیکلي دي ومنهم الامام الاعظم د دین امام اعظم هم دي او د مذهب د ماتوریدیه هم دي دا الى انه هو التصديق بالقلب چې محققین جمهور دي ته تري دي چې ایمان دې دا تصدیق قلبي نوم دی د سنوم دی يعني بدله طریقه وانما الاقرار شرط لاجراء الاحكام في الدنيا او دا اقرار باللسان شرط کړی شوی دی دا په دنیا کې د احکاماتو جاری کول لپاره بما ان تصديق القلب امر باطن زګه دا تصدیق امر باطنی دی یعنی پټ سیز دی په دې باندې څوک پوهیږي نه لابد له من علامه د دې لپاره څه ضروری ده علامه ضروری ده فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه کم کس تصدیق بزله سره کوي او اقرار په جبه سره نه کوي فهو مؤمن عند الله نو دا خو د الله په نسبت باندې مؤمن دی و ان لم يكن مؤمنا في احکام الدنيا اگر چې مؤمن نه په احکام د دنیا کې په دنیا په احکامو کې به مؤمن علی حسابي چې کله څه کوي
ومن اقر بلسانه ولم يصدق بقلبه او کم کس چې اقرار باللسان کوي او تصدیق قلبی نه کوي کل منافقین لکه څه شو منافق جو فبالعکس نو دی په دنیا په احکاماتو کې خدای مؤمن حسابيږي په دنیا په احکاماتو کې لکه مسلمانانو په د جنازه کې مشرکی دي شي او هغه حق کولای شي او د مسلمانانو په مبارک حق کې دي شي د مسلمانانو سره د هر څه چې لین دین دا کولای شي او عند الله جند مؤمن نه دی ولې بوښوي وهذا هو اختيار الشيخ ابي منصور او دا مذهب چې دا ایمان صرف د تصدیق قلبی نوم دی نو دا مذهب غوړه کړی دی شیخ ابي منصور ماتوریدی والنصوص معاضده لذلك او نصوص قوي مضبوطوي دی لرا هغه نصوص څه دي 15 نصوص ته پرونه شو قال الله تعالی اولئک كتب في قلوبهم الايمان چې الله تعالی فرمایي دا کسان دي چې دوی په زړونو کې الله ایمان مضبوط کړی دی نو دا ایمان د زړه سیس دی د تصدیق قلبی سیس دی ځکه الله پاک زړه ته نسبت کړی دی وقال الله تعالی وقلبه مطمئن بالايمان چې زړه مطمئن ایمان دا زړه سیس دی نو ځکه زړه پکې وقال الله تعالی ولما يدخل الايمان في قلوبكم چې دا ایمان د زړونو ته داخل شوی نه دی نو که ایمان د تصدیق قلبی نوم نه وي نو په خپل باندې خداغو اظهار وو وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ثبت قلبي على دينك یا الله اے د زړونو بدلون کې زیاده یا الله د منګه د ازړه په دین باندې مضبوط کې او د دین نه مراد ان دین عند الله الاسلام ایمان او اسلام یو شی نه دین مراد ایمان دی الګه به پوښوي وقال لاسامه رضی الله تعالی عنہ او رسول صلی الله علیه وسلم اسامه رضی الله عنه ته فرمایلیو حين قتل کله چې هغه قتل کو یعنی ما تاسو ته پروم دا واقعا بیان کړی و چې د په قبیله بنو اسد اغي سره چې د جنگ د پاره تر قبیله جوهینی قبیله سره جنگ د پاره جند تلو او الله کې ادا په یو کافر باندې تور اوچته کړل هغه کلمه ویل لا اله الا الله د جند دغه کو وای وهو نو اصحاب ورته چې دا دی ولې وو د کلمه ویل وینا د ما دې د کلمه ویل نو اوی چې په پیغمبر سلام د شکایت کوم چې کله لاړو نو بیا ورته دا خبره وکړه نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته فرمایل هل شققت قلبه تا ولد ازل سرو ولینو نو ایمان چې نه دا کا د زړه سیس دی زکه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام زړه ته نسبت وکړو چې زړه به دی ولکتل چې تزلک ایمان شته کنيشته دی پرې پوښوي د دې پورې دا مذهب او د دویم مذهب د امام دغه ودري سره ملي د جمهور ها دویم نو دریم نمبر مذهب دا کرامیو دی نو د کرامیو مذهب مونږ ویلو چې هغه سوې چې کرامیا سوې ایمان د سن دی صرف د اقرار باللسان هم دی فإن قلت نعم فإذا چرته ویل شي بدر نعم الايمان هو التصديق ایمان خدا تصدیق دی لیکن اهل اللغه لیکن اهل اللغت لا يعرفون منه الا التصديق باللسان لیکن الا التصديق باللسان چې اهل اللغت د دې ایمان نه تصدیق باللسان مراد اخلي او تصدیق بالقلب مراد نه اخلي واښوي یو دا خبره ده یو درادار ذم دا والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يقنعون من المؤمن بكلمه الشهاده چې نبی عليه السلام او صحابه کرام به اکتفا کوله د مؤمن نه صرف کلمه د شهادت سره مطلب چا به کلمه شهادت ویلا نو بس به اکتفا کوله په خبره باندې دا مؤمن دی ويحكمون بايمانه من غير استفسار عن ما في قلبه او د دې په ایمان باندې به حکم لګاو په غیر د استفسار نه دې خبره به تاسو نه کوو چې دا فضل کې ستدي او سنشته پرې پوښوي قلت نزور دویما دا غلاولنی اعتراض نه جواب دی چې لا خفاء فی ان المعتبر فی تصدیق عمل القلب چې په دې خبره کې اس خفاء نشته چې تصدیق نه مراد دا تصدیق اعتبار کولېږي چې د زړه د عمل یعنی د تصدیق نه مراد تصدیق قلبی مراد دی اقرار باللسان ته مراد نه لري و حتی لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق لمعنى وای کچته منګه فرض کو چې دا تصدیق د یو معنا لپاره نه وضع کړل شوی دا تصدیق د هیڅ یو معنا یعنی تصدیق مهمل لفظ دی کچته منګه د څه دنو هو کمنګه فرض کو چې دا تصدیق مهمل لفظ دی د هیڅ معنا لپاره نه وضع کړل شوی یا وضع کړل شوی دی او د تصدیق قلبی لپاره نه وضع کړل شوی نو بیا به هغه د صدقت د تصدیق قلبی لپاره نه استعمالوله بلکې کچا هر لفظ ویلې او هغه نه بل پیغمبر علیه الصلاه والسلام تصدیق تندته مرادو خو د پیغمبر علی السلام تصدیق دي تکه نو غیبه د دې لپاره تو صدقت لفظ وتا کړل او صدقت د زړه دغه ته ویل کېږي د زړه نه منلو ته ویل کېږي
پوه شئ او په دې خبرې تایید چیرې د تصدیق نه مراد هغه ایمان قلبي دی د زړه تصدیق ته مراد دی په دې باندې بیا دوه آیتونه پیش کړ دي نو لو فرض نه کچ ته منګه فرض کو عدم وضع اللفظ تصدیق لمعنن چې دا تصدیق د لفظ د هیڅ یو معنا لپاره نه وضع کړی شوی یعنی مهمل له او وضعه لمن غیر تصدیق قلبي یا دا ایمان لفظ او تصدیق لفظ وضع کړی شوی دی او د تصدیق قلبي لپاره نه وضع کړی شوی نو لم يحكم احد من اهل اللغه والعرف نو بیا به حکم نه وی لګولې هیڅ یو کس د اهل اللغه او د اهل عرفنا بان المتلفظ بكلمه تصدقت نو بیا چې هر کس هغه تلفظ وکي په کلمې صدقت سره مصدق لنبي صلی الله علیه وسلم مؤمن به بیا بچا دي صدقت کچا صدقت ویلې نو دی بیا مصدق نه ثابتو چې رسولنا پیغمبر علی السلام مني الګه پوښو مې معنی ولهذا الذي وجنا صح نفي الايمان عن بعض المقرين باللسان چې نفي کړی شوی د ایمان د بعضا کسانو چې کم په جواب اقرار کوي خو ایمان الحضرت نه کوشه لکه الله تعالی فرمای ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين چې دې خلکو نه بعضی هغه خلک دي چې هغه وای مونږ ایمان نه وړل په الله او په ورځ د آخرت باندې خودو وای ام بظلم نه منینو وما هم بمؤمنين او دون ایمان نه وړونګي نو دوی نه چې د ایمان نه فشوي دا دی وجینا چې د دوی د ایمان زلته نه دی ګوښوي صرف اقرار باللسان باندې دو مؤمنان کیږي نه او دیم وقال الله تعالى الله تعالی فرمای قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا چې دا اعراب وای منګ ایمان نه وړل نو دا اعراب د بنو اسد قبیله کې بیا بنو اسلم قبیله مبارک نه نازل شوی چې صدقات په لالچ کې او خپل ایمان ظاهر کړو چې منګ مؤمنان یو نه چې منګ ایمان نه وړل نو الله تعالی ورته فرمایل پیغمبر اسلام ته چې ورته وایا چې تاسو ایمان نه راوړل ولیکن قولوا اسلمنا لکه چې موږ اسلام راوړل ولما يدخل الايمان في قلوبكم ایمان او اسلام یو شی دی کنه په دې به ضرورت بیا دغه باس را روان دي واما المقر باللسان وحده ادا دویم جواب دویم اعتراض نه جواب دی شاغو وای چې پیغمبر علی السلام او صحابه کرامو صرف اکتفا کوله په دې خبره باندې چې یو سړی بس په خله باندې به کلمه ویله اگر چې پسله کې به داغه نه به تاسو نه کو چې پسله کې ایمان شته کنيشته نو دې خبره درې جوابونه ورکړي واما المقر باللسان وحده او هاي کس چې اقرار کوي په جواب باندې صرف وفلا نزاع نزاع نشته په انه يسمى مؤمنا لغه پدې کې نزاع نشته چې د لغت په اعتبار سره مؤمن وای وتجري عليه احکام الايمان او جاری کی بای باندې احکام د ایمان ظاهرا وانما النزاع في كونه مؤمنا فيما بينه وبين الله تعالى دا نزاع صرف پدې کې دا چې دا الله او د الله د بنده په د الله په منځ کې د الله او د په منځ کې چې د ایمان شته کنيشته نه د دنیا په اعتبار سره خوده دغه محفوظ ده او د دنیا په اعتبار سره چې څنګه منافق محفوظ ده دغه شان دی محفوظ ده یعنی د دوی د ایمان راوړل چې دوی دا اقرار کړی دی دا صرف دا ظاهري ایمان حکم په هغه لګو چې د مال او جان حفاظت وشي نور فی ما بینه و بین الله تعالی هغه مؤمن نه غنو ځکه خو د ایمان نه شي لګنو ما هم مؤمنینا پوښوي دویم نمبر والنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده نبی علیہ السلام او صحابه کرامو کما كانوا يحكمون بايمان لکه څنګه چې فیصله کوله حکم یې لګاو په ایمان من دا چې تکلم بکلمه الشهاده كانوا يحكمون بكفر المنافق نو هغه به دغه څنګه فیصله کوله چې منافق څنګه کافر ده په منافق په کافر کوو باندې فدل ان دلالت کوي على انه لا يكفي في الايمان فعل اللسان چې کافی نه په ایمان کې صرف دا جب هغه فعل بلکې د زلو امور ده وايضا او درم الاجماع منعقد على ايمان من صدق بقلبه چې اجماع منعقد په دې معنی چې ایمان هغه ته ویلږي کم غسي تصدیق من صدق بقلبه وقصد الاقرار باللسان او قصد اقرار باللسان ومنعه منه مانع او یعنی یو کس نه ده منع کړی هغه معنی من خرص لګه ده چاړه وی لکه چاړه توپ شو من بیان یې ونحوه فظهر خرص ناوی نه مراد ده چې د مرز د جبه خبري نشي کولای بل فظهر ان ظاهر شو ان ليس الحقيقه الايمان مجرد كلمه شهاده چې حقیقت د ایمان صرف کلمات شهادت ویل نه دي علامه زعامت الکراميه لکه څنګه چې کرامیه او جن دا ګمان کړی دی خبره پوخه به شوي یاد بشي هم